دا وګورئ جی خوبصورتي وګوره ښه دا په 590 روپۍ کیلو دی جی وګورئ ارزان هم دی او تاسو خپله کتی شئ اندازه لګولی شئ چې دا څومره وزن والا ښایسته خوبصورته غټ کټې دی بالکل 590 روپۍ کیلو لس کم 600 روپۍ کیلو دا وګورئ جی دا کټیان دي بیا دې سره هغه سخي دي هغه 720 روپۍ کیلو بالکل تاسو کتی شئ 710 روپۍ 10 روپۍ نور هم کمه 710 روپۍ کیلو دا ښایسته ښایسته سخي وګورئ جی خواله نه ورځو لته رانه کې وګوره تاسو کتی شئ جی کا ماشاءالله تاسو دې ټیم کې ریټونه څه چلوئ دا راته لږ ووایئ دا میخې ریټ چې دی دا مونږه 500 روپۍ ورکړی دی او جوټې ریټ او جوټیانو ریټ چې دی نو دا مونږه 590 روپۍ ورکړی دی سخي ریټ دی 710 روپۍ نو دا خو ډېر زیات په دې ګرانه کې ارزان نه ورکوئ ریټه یاره جی ډېره زیاته ګراني ده خو زموږ د خپل فارم څاروي دي مونږه وایو چې یاره خلکو ته پیدا ورسي مونږه وایو چې خلکو ته پیدا ورسي دا خپل فارم څاروي دي یو مونږه دې ته ویکسینیشن کړی دی هر یو شی مونږه برابر ورته کړی دی دا خلک یریږي بیمارۍ نه نن سبا منډۍ ډېرې زیاتې بندې دي ولې وي بیماري بیا نوم خور شوې دی وي بیماري ده مونږه د خپلو څاروو ته کړی دی ویکسینیشن کړی دی هر یو شی مو ورته برابر کړی دی نو دې کې فرق شته مونږه د خپل فارم هر ځای کې ذمهوار یو کور ته یو سړی څاروي بوځي یاره ملګري وایي چې یاره دا څاروي دغه غاښ نشته دغه نشته مونږه به د هر یو شي ذمهواري لو دا نه دی چې مونږه ذمهواري نه لو یو څاروي ورکو بس د ځای نه وځي او ذمهوار یې نه یو دوه غاښي جوټیان دي را سره جوټې دي را سره دوه غاښې دا به مونږه فکس هر ځای کې چې ګوري چې دغه شي نی مونږ له واپسي راوستي شي واپسي کوي هر یو شی یې په مونږ دی ماشاءالله رونو کو تاسو کتلی په دې ګرانه کې د یو مرګري ما سره خبره هم کړه چې دا پیره حاجي صاحب چې کم ریټ لګولې نو موږ ولوي چې بی دا خو ډېر زیات لکه هغه هیله په سر باندې خرڅېږي لکه ګټه پکې ډېره کمه خو وایي چې د قربانۍ دپاره موږ دا یو اپر لګولې په 1500 روپۍ میخه وګورئ جي داسې میخې ښایسته ښایسته تاسو په دې کې کتی شئ دا دې سره په فارم کې ولاړي ټول کال دی نه پی اغشتې دي او اوس یې خرڅوي او دا وګورئ جي ماشاءالله وګورئ تشې غوښې دي دا په 1500 روپۍ کیلو په حساب باندې به دا تلې او کور ته به یې بوځې او قرباني به پکې او دغه شان دی سره کټیان دي ښایسته ښایسته خوبصورته کټیان دي هغه په 590 روپۍ کیلو او غویان هم ورسره شته سخي دي خشته خشته څونه سخي در سره دې ټیم کې موجود دي بالکل سخي را سره شته کم از کم 40 سخي دي را سره اوس پې راټولو په ځای کورونو کې ولاړ دي دنګ خپل سخي مونږه خپله ورکړي دي مونږه د پنجاب څاروي نه راولو خپل سخي دغه کوو او بیا کورونو کې دلته ورکو خپله مونږ سره ساتنه رالوس څاروي هم دي دا ټول مونږ سره ډېر زیات ګڼ څاروي وي اوس هم زنګ جوټې ټولې دغه کورونو کې ولاړې دي راټولوي ویکسینیشن مونږه ورته پخپله کوو هر یو شي پخپله ورکو او انشاءالله چې اوس د نیمه ګنټه کې هم زما یو 2 څاروي د کورونو کې مو راټول کړي دي پرون ښه جي به اوس راولو که نه جي او پرون موږ سره ډېر ګڼ څاروي ډېر ګڼ تعداد کې ووتله خلک رالل او بویه تلل د ملکنډ کسان دي دغه کسان صوابۍ نه یو ځای بل ځای نه ډېر زیات کسان پرون مو څونه څاروي ایستو دا تعداد خولی شي دلته کې یاره جی پرون به زنګ اوتي 150 خوشه څاروي به زنګ پرون اوتي وي جی ماشاءالله ماشاءالله حساب کوئ رونو 150 څاروي ښکل دا هم اسانه خبره نه ده خو دی چونکې خلک ځکه دې دپاره راځي اوس هم ډېر زیات خلک بار ولاړو هغوی دی نه څاروي اخیستله ماشاءالله ریټ یې ښه وی مناسب ریټ یې تاسو له ښه اندازه لګي چې بالکل په 500 روپۍ کیلو دا ښه مناسب ریټ دی د قربانۍ دپاره نو بالکل هم که څوک هم خواهشمني او قربانۍ دپاره څاروي الي نو که څوک دی د دې فارم ته خپله وزټ کوي نو د اډرس هم به د دی وی چونکې اگر که څوک راتلل نه غواړي او په موبایل باندې رابطه کوي نو بالکل تاسو دی ته په بینک کې هم پیسې اچولی شي دا سهولت شته جي بالکل په بینک کې مولا پیسې اچولی شئ او ستاسو کور ته به څاروي درلیږي او د هر یو شی ذمهواري الي نو د اډرس لږ ووایئ نمبر هم لږ ووایئ زنګ اډرس چې دی د نصت چوک کې زنګ میلمدوس هوټل دی میلمدوس بیکري مراجي چې هغه ځای ته څوک راشي او تپوس وکړي چې یاره ستاسو فارم ته ځو موږ په دې 200 روډ اوسېدونکي یو هغوی مو رالیږي ځای ته کس درکوي او رالیږي مو په روډ د پاسه زنګ څاروي ولاړ دي
زمونږ یو شاخ بل هم یو ځای کې چلیږي هغه هم د دې روډ د پاسه دی نوخار روډ د پاسه دی کوم ځای کې چې تاسو ته خوښیږي څاروي هغه به موږ درکو زما نمبر دی 0318 95 88 424 ماشاءالله دا نوخار ایډرس لګو وای دا خو نږدې دی زموږ د خاص کر کتونکو مرګو لپاره عام نسته کې دی جی لږ ور مخکې په د نوخار روډ رافاسه دی بالکل نسته کې هغه موجوده دی بالکل صحیح ده بس رونو کو څوک هم اخیستل غواړي نو تاسو چې څنګه مونږ وخوله دای سره دا وګورئ چې په دې ټیم کې هم دا شات هم ډېر زیات ولاړ دي دلته کې هم دا ولاړ دي او دا وګورئ چې خوبصورتي د دې کټي وګوره دا کټي لږ را پرانیزئ چې دا پکې وښکاري نو بالکل کو څوک هم دا اخیستل غواړي بالکل تاسو دوی سره رابطه کولی شئ دلته راتلی شئ او دلته نه ډایرک هم بوتلی شئ او دوی ته فون هم کولی شئ تاسو ته درلیږل هم شي نو بی قربانۍ دپاره اسانتیا دپاره مونږ راځو تاسو لپاره ویډیوګانې